شريك له أبدي أزلي سرمدي لا أول له ولا آخر له لا ضد له ولا ند له ولا ممد له ولا معين له لا بشير له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وأولانا وأعلانا وأجلانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري انتہائی قابل قدر مشایخ عظام علماء کرام او عوام مسلمانانو ورونو نن چې مونږ او تاسو د شیخ کلی کې د الله رب العزت په دې کور کې د جمعات کې راجمع یو د دې سبب او باعث تاسو ته واضح دی چې دې ځای کې زموږ ورور مولانا مفتی محمد بلال صاحب او د هغې سره نور ملګري قاریان وروڼه د الله رب العزت د دین خدمت کوي سو بچو د الله پاک کتاب قرآن عظیم تکمیل ته رسولی و په هغې سلسله کې د اجتماع او د پروګرام منعقد کړی شوی دی یقینا چې داسې مجالس او محفلونه انتهایی مبارک او برکت والی بیا ډېره لویه د خوشحالۍ خبره دا ده چې زمونږ شیخ زمونږ استاذ العلماء شیخ القران والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاہری صاحب مدظلہ العالی امیری جماعت اشاعت التوحید والسنہ العالمیہ او صدر وحدت المدارس الاسلامیہ پاکستان اغیوم دی مقیتا اللہ رب العزت را رسولی دی لگ وقت بعد با انشاءاللہ دا غی تفصیلی بیانی قیمتی ملغلر د دین با زمانگ استاد سمخ کے پیش گئی ډیر لویا د خوشحالی خبره ده چې دا غي په بیان کې الله رب العزت
مونږ او تاسو ته د شرکت کولو توفیق راکړه. د هغې د بیان نه مخکې د دې موقع مناسب یو څو لنډې او مختصرې خبرې ستاسو مخکې عرض کومه. په دې دنیا کې چې څوک راجمع شي، یو پارټي او یو ډله جوړه شي، نو د هغې څه ایجنډې، د هغې څه اغراضي کوشش کوي چې په دې باندې موږ متفق یو او دا مخکې بوځو. یو د دنیوي خلکو جلسې او اجتماعاتي، د هغې جلسې او اجتماعات د دنیا د پاره ووټ د پاره د یو تنظیم او یو جماعت د پاره صد دینی خلکو اجتماعاتی، د هغې اجتماعات د الله رب العزت د دین د تبلیغ او د رسولو د پاره دای سوچي چې دا دین په من کې څنګه راشي او په د مخلوق کې څنګه راشي. بیا هر چا د هغې دپاره یو طریقه اختیار کړي، څوک په یو طریقه باندې د دین دعوت چلی، څوک په بله طریقه باندې د دین دعوت چلی. خلق خو ترابلی او د بدو نه منع کوي. جماعت اشاعت التوحید والسنه دا په دې ملک بلکې په ټوله دنیا کې یو جماعت خور دی. د دې جماعت میشن په دنیا کې څه دی؟ زمنګ پیغام د دنیا والو ته څه دی؟ زمنګ د دې جماعت مهنت او کوشش دا دی، میشن دا دی، د دې دپاره یو شوي یو، د دې دپاره اجتماعات کو، درسونه او بیانونه کو چې هغه میشن چې کم انبیاء علیهم الصلاة والتسلیمات دنیا ته پیش کړو، چې هغه د توحید مسئله ده، د توحید عقیده ده، د شرک رد ده، چې د الله رب العزت وحدانیت دنیا کې خور شي، او د هغې چې کم ضد ده شرک چې د هغې رد مکمل وشي. توحید دا د دې جماعت اولنی مقصد دی دنیا کې عام کول. د دې وجې نه د دې جماعت نوم دی جماعت اشاعت التوحید. هغه جماعت چې اول د الله رب العزت د توحید اشاعت کوي، د دنیا کې د الله توحید خورول غواړي. او الحمدلله دا څه نوې مسله نه ده، دا د تمامو پیغمبرانو شریکه مسله وه. د دې دپاره الله رب العزت د انسان او د پیری خلقت کړی دی، د دې دپاره ځمکه اسمانونه او غرونه پیدا کړي دي، د دې د بیانولو دپاره پیغمبران را لیږلي دي، د دې د بیانولو دپاره آسماني کتابونه را لیږلي دي، او پیغمبرانو د خپل ژوند تر اخري سلګۍ د دې بیان کړی دی. الله رب العزت فرمایي وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. اللہ پاک اعلان کئی اے نبی ستانا مخی منگ دنیا تا اس یو رسول نہ دیرا لے گلے، اس یو نبی نہ دیرا لے گلے، مگر ہر یو نبی تا منگ دا وہی کڑے دا لا الہ بل الہ نشتا، بل حاجت پورا کولو والا نشتے، بل دے عبادت لائق نشتا، بل دے جڑاؤ پریاد لائق نشتے، الا انا فاعبدون. اللہ پاکوئی صرف یو زیم یواز زما عبادتو کئی. ہر نبی قوم تدا مسئلہ کڑے وا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.
په تحقیق سره لېږلی و الله وی منګار یو امت کی یو رسول لرا په دې خبره ان اعبدوا الله چې د یو الله عبادت وکئ وجتنبوا الطاغوت د طاغوت د عبادت نه ځان بچ کئ کل ما عبد من دون الله فهو الطاغوت د الله نه سوا چې عبادتي کیږي او هغه پہ راضی نو هغه طاغوت دے د هر نبی د بیان دا مقصدو د ټولو آسمانی کتابونو دا خلاصه وا قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله خلق کو اتفاق پکار دے د ټولو نه د اتفاق خبره د توحید دا چې ټولو پیغمبرانو په اتفاقو ټول آسمانی کتابونه په متفقو اهلی کتابو راشه هغه خبره ته چې زمونږ استاد سمینس کې برابر ده ټولو آسمانیو کتابونو کې دا مسله ده الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا چې عبادت بنکو مگر صرف دیو الله بکو ولا نشرک به شیئا نب شریکو د الله پاک سره اشی لرا علماء پدی پویږي شیئا نکره دا نکره چې په سیاق د نفی کې راشي عموم فائدہ کوي اس شی با الله سره نه شریکو نب پرشتے شریکو نب پیغمبران شریکو نب انسانان شریکو نب پیریان شریکو نب مړی شریکو نب ژوندی شریکو نب بت شریکو نب بل شی شریکو عبادت بصرف دی او الله کې دقه توحید تعرف الاشیاء بازدادها مسله ده صحیح موحد بالا جوړیږي چې شرک په جنې او د شرک نه ځان وساتي د دې جماعت منشورم دغه ده دا د تمام پیغمبرانو منشور دا د تمام آسمانیو کتابونو منشور دا د قران منشور ده هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد الله وی دا د تبلیغ کتاب دے د خلقو د پارا الله اکبر او څنګه توحید چې قران بیان کړي دے داسې بل کتاب نه دے بیان کړي د توحید د بیانولو د پارا د شرک د رد د پارا د دین اسلام د پوی حاصلولو د پارا د الله د کتاب تبلیغ عام کړي دا د دې جماعت منشور دے چې قران دنیا کې عام شي یو دور داسې یو زمانه داسې و خلقو بویل چې سوار لسلومی نہیں کړي اب قرآن تلاس ننزدے کئی د دې جماعت مشن دادے چې قرآن دنیا کې عام شي هر ناری نه په قرآن پوشي هر زنانه په قرآن پوشي واړه واړه بچي په قرآن پوشي یو دور داسې و چې په ټول کلی کې بچرته قاری نه پیدا کېده عالم خو ډېره لري خبره ده عالم خو باډو پکلو کېناو دو قرآن درسونو سے اہتمام نو شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ پدی پنجپیر کلی کی دو قرآن عظیم یو باغ لگاو واړو واړو بچوں نے دو قرآن عظیم دو درس ابتداء شروع کړلا اغه درس الله دنیا ګډ ګډ تورسو دا قرآن عظیم عام کول او کتا شرط لاړ شي وګوره اوسم په دیوالونو باندې په پنجپیر کلی کلی دی دا شیخ القرآن رحمه الله د ژوند تر اخیری سلګۍ د قرآن خدمت کړو او چې کله وفات کېده خپل مرګري راغون کړل شاګردان راغون کړل هغې ته وایي زما مرګ دانه دی چې تاسو ما باندې خاورې راواړوئ او ما دفن کوئ بلکې مرګ به زما دای چې تاسو د قرآن او د سنت درسونه پرېږدوئ د هغې شاګردان وفاداران د هغې سره چې کوم لوز یې کړو هغې خپل خپل کلي کې علاقو کې د قرآن د درس خدمت شروع پدی باندې انقلاب راځي کم انقلاب چې قرآن سره راځي د عقیدې او د عمل هغه په مال ناراضي هغه په دولت ناراضي هغه د مټو په زور او په طاقت ناراضي فاشو گویم آن چې در دل مزمر است
این کتابی نیست چیزی دیگر است چون به جان در رفت جان دیگر شود جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. کم انقلاب چه قرآن راولی علامہ اقبال وی رحمہ اللہ داس انقلاب بل کتاب نراولی دا یو ناشنا کلام دے کله چې دا د انسان په جان او بدن کې راشي بدن کې انقلاب راشي او چې کله بدن کې انقلاب راشي نو بیا جهان کې انقلاب راشي. توحید قرآن عظیم ډیر وضاحت سره بیانوي نو هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد. دا د جماعت مشن دی او دا د تمام مسلمانانو نه اول مطالبه ده اول چې په عاقل بالغ فرض دی نو هغه علم د توحید دی د مونځ نه مخکې دی حج نه مخکې دی زکات او روزې هر څه نه مخکې دی. دویم مشن د دې جماعت رد د شرک دی. توحید ډیر خلق به بیان کی خود شرک رد نه کوي دار زمانه خپل خپل شرک دانه چې هغه د نبی علیہ السلام د زمانه د بوتانو تذکره کوا او د خپل زمانه د شرک رد بنه کې هغه زمانه کې خلکو لات منات الزار مدد کول هغه شرکو نو کدی زمانه کې خلق بل څوک را مدد کوي نو هغه به شرکی پیره را مدد کوي ولی را مدد کوي نو هغه شرک دی. صرف نوم به بدلی انسان به بدل شي. بل د دې جماعت میں شندا دے په دې ملکی بدعات عام شویو رسمونه عام شویو د رسول الله سلام طریقې د خلقونه روکوي غمونو کې بدعات په خادو کې بدعات په اخترونو کې بدعات په لیلۃ القدر کې په شو قدر کې بدعات پر نصف شعبان کې بدعات مړه خود اری میاشت بیل بیل بدعات سپره کې خپل بدعات محرم کې خپل بدعات بلکې د زندګۍ په هر پړاو کې رسمونه او رواجونه دین هغه صحیح طریقې د خلکو نه روکوي. د دې جماعت مشن دا دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم طریقې په خلکو کې راشي هغه که غم دی که خادی ده که اعمال دی که عبادات دی که معاملات دی ځکه چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه الله و یقینا شته دی تاسو دپاره ستاسو د الله په رسول الله تعالی کې نمونه د تابعدارۍ ښایسته د نبی علیہ السلام دا ټول ژوند تاسو دپاره یو نمونه ده او په دې کې تاسو له ښایسته نمونې موجودې دي لیکن د الله د نبی ښایسته ژوند هغه ښایسته ښایسته طریقې هغه موږ د خپو د لاندې کړی وې پای باندې موږ ته غم او خادي به بد لګېدل رسمونه او رواجونه عامو. د دې جماعت مشن دا دی چې د نبي صلی الله علیه وسلم طریقې په دنیا کې عام شي د هغې مقابله کې کم بدعات دي کم رسمونه دي چې د هغې بېخکندي وشي د هغې رد وشي. الحمدلله دا نن چې څومره طریقې د سنتو عامې دي دا د دې جماعت د محنتونو ثمره ده. هغې سره د تمامو باطلو فرقو رد د تمامو منکراتو رد دارنګې په دې ملک کې د صحابو بدنامي به خلکو کوله. د دې جماعت مشن دا دی چې صفای د صحابه کرامو صفایی بیان کی د هغې مقام خلکو ته واضح کی. ائمه ای پسې به لعن طعن شروع د دې جماعت منشور دا دی چې د ائمو مقام خلکو ته واضح کی چې هغې د دین ډیر خدمتونه کړي دي. د هغې دپاره پروګرامونه مخکې ورځو کې پنجپیر کې اجتماع وه دومره مخلوق چې خلک راجمع کوي او دومره پیسې لګوي نو د هغې نه ډېرې ډېرې مطالبې کېږي چې دا به کوئ او هغه به کوئ. د هغې نه صرف دا مطالبه وه چې د الله رب العزت دین زده کوئ په ځان کې راولئ او خلکو ته یې ورسوئ. د دې دپاره منډې دي د دې دپاره ترړې دي. زموږ شیخ صاحب مد ظله العالی د شپه ورځ د دې دپاره سفرونه خلک منډې وایي د دنیا د حصول دپاره او دارنګې د مشرت دپاره د بل څه دپاره د دې شپه ورځ سفرونه د الله رب العزت د دین د تبلیغ او د دعوت دپاره دي. پوه شوې مسلمانانو راځئ چې په دې کې یو شو. د عالم خپله ذمهواري ده او د عوامو خپله ذمهواري ده. د عالم کار دی د الله رب العزت دین خلکو ته بیانول. د عوامو ذمهواري ده د دې علماو نه د الله پاک دین زده کول. عالم له به الله په هغې باندې اجر ورکوي. ما او تا ورسره ملګري شو ما او تا له به الله په هغې اجر راکوي. قریشو پابندی ولګوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي چې ته به قرآن نه بیانې. نبی علیہ السلام وایي الا رجل
یحملنی الی قومه لأبلغهم کلام ربی فإن قریشا قد منعونی ان ابلغ کلام ربی. اے خلکو یو سړی نشته یو ځوان نشته چې ما ته ووایي راځه زمونږ قوم ته لاړ شو، زمونږ کلي ته لاړ شو، زمونږ علاقې ته لاړ شو، ما ته وایي چې زمونږ دې قوم ته د الله کلام بیان کا. زه ذمہوار یم، داسې څوک نشته چې ما خپل قوم لبوزي او ما ته وایي چې دې ته قرآن بیان کا. ځکه قریشو په ما پابندي لګولې ده، ما ته وایي چې د الله کتاب به نه بیانې. نو راځئ مسلمانانو چې موږ د خپلو مرګرو سره علماو سره حق پرستو خلکو سره اوږه په اوږه وجنګي ودرېږو او موږ ووایو چې زموږ کلي کې زموږ په علاقه کې قرآن بیانوه، خلک به زه راجمع کوم، مال به زه لګوم، محنت به زه کومه، خو ویلی زه نشم نو تی خلکو ته بیانوه، ته هغه عالم به دواړه په اجر او ثواب کې شریک یې. جماعتونه یې په خپلو جماعتونو کې د قرآن عظیم درسونه عام کو، بچو ته قرآن وښایو، دا قرآن ورسوئ. مسلمانانو ډېر غټ کمی دی ګورئ ښه. هذا بلاغ للناس، دا خو د تبلیغ کتاب دی د خلکو دپاره، د رسولو کتاب دی د خلکو دپاره. الناس عالمان هم پکې داخل دي، نارینه هم داخل دي، زنانه هم داخل دي، مشران هم داخل، ماشومان هم داخل. دا قرآن ټولو خلکو ته ورسوئ. هر نارینه او زنانه په قرآن پوه کوئ، مشر او کشر په قرآن پوه کوئ. مونږ قرآن راوړی دی جومات په المارۍ کې کېښودی دی، خلک به سبق وایي او زمونږ به ثواب کېږي. څوک بچي به پکې سبق وایي زمونږ به ثواب کېږي. ټیک ده چې ثواب به کېږي، خو غاړه به دې هله خلاصېږي چې ته خپله ځان پوه کې او عمل وکې. ولې دا کمی مونږ کې پاتې دی؟ الله خو وایي چې هدل للناس، دا د ټولو خلکو دپاره د هدایت کتاب دی. دا قرآن عظیم لتخرج الناس من الظلمات الى النور، چې ټول خلق د تیارو نه رڼا ته وباسې. نو دې تیارو نه به موږ څنګه وځو؟ د دې قرآن عظیم په ذریعه باندې. قرآن ته الله 12 ځله قرآن کې نور ویلی دی. دا رڼا ده چې دا علم د سره نه نو په توره شپه کې د ځان د نه خبر، عقیده د خرابه، عمل د خرابي، معاشره د خرابه ده او ته وایې زه په صحیح لاره روان یم. چې کله ستا په سینه کې قرآن ور دننه شو، ته به پوه شي، صحیح به وپېژنې، غلط به وپېژنې، حق به وپېژنې، باطل به وپېژنې ډېره په اسانه باندې. نو د دې دپاره مسلمانانو ورونو دا کوششونه دي، دا محنتونه دي. دې ځای کې زموږ ورور مولانا مفتی محمد بلال صاحب خدمت کوي، هغه سره ملګرتیا وکئ. چرته چې حق پرس عالم دی د هغه سره ملګرتیا وکئ. الحمدلله زموږ دا کلی علاقه دا خو د ضلع صوابۍ ده، مرکز سره نږدې ده. د خپل مرکز سره تعلق او ربط ساتئ. والله مونږ خو ګرځو که نه، د دې صوابۍ خلکو ته دا نور خلک دومره پسخېږي، وایي څومره بختور یې چې صوابۍ کې اوسېږئ، د دومره لوی مرکز سره خوا کې اوسېږئ. موږ څومره چې نږدې یو نو دومره موږ ځان نه رسو. اجتماعي موږ پکې نه یو، ختمې موږ پکې نه یو، بل پروګرام موږ پکې نه یو. کوشش وکړو انشاءالله چې دا مرکز دې سره زموږ پوره تعلق او پوره ربطي. نو انشاءالله موږ نه به الله رب العزت د دین خدمت والی، که موږ یې نه یو زموږ بچي به الله عالمان کی. کم سړی چې د علماو سره د دیندارو خلکو سره پاسی او کینی، نو د ده په کور کې به الله عالمان پیدا کی، د ده په خاندان کې به الله پیدا کی. او چا چې د علماو خلاف کړی دی، د حق پرستو خلکو خلاف کړی دی، د ده خاندان الله د علم نه محرومه کړی دی. الله رب العزت دی موږ له همیشه د خپل دین خدمت توفیق راکړي. چونکې زما اراده د خبرو نه وه، صرف چې دی نو ستاسو د حوصله افزایۍ او د مینې د وجې نه یو څو خبرې ما عرض کړې. زموږ شیخ صاحب موجود دی، انشاءالله قیمتي خبرې به د هغوی. اوس د دې نه بعد زه دعوت ورکوم خپل شیخ، خپل استاذ، شیخ القران والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاہری سے مدظلہ العالی، امیر جماعت اشاعت التوحید و سنہ العالمیہ، صدر وحدت المدارس الاسلامیہ پاکستان، چې هغې راشي او زمونږ استاسو مخکې انشاءالله قرآن و حدیث پر رڼا کې بیان وکړي. حضرت شیخ صاحب انشاءالله.